الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم صدقت يا رب العالمين. اللہ رب العزت په دې آیات مبارکه کې فرمای مثل الجنت التي مثال د هغه جنت التي د هغه وعد المتقون چې وعده شوی د متقیانو سره. مخکې آیات مبارکه کې تیر شوی پرون الله رب العزت فرمایلیو چې کم بنده په هدایت دی په بصیرت دی پرما باندې دی آغا او کافر یعنی چې چاته خپل عمل خیسته شوی دی شیطانی دا څرنګه برابر کیدی شي؟ دا برابر نه دی. نن الله رب العزت فرمای چې دا کم کسان دا جنت والا دي سوالا دي جنت والا دي نو الله رب العزت فرمای او چې وعده ور سره شوی ده څه شي د جنت وعدل متقون چې وعده شوی د دې متقیانو سره د څه شي د جنت نو فیها په دې جنت کې انهار داسې نهرونه دي من ماء د داسې اوبو دي غیر آسن چې غیر بدبوداره دي یعنی بدبوداره نه دي داسې اوبه دي چې هغه بدبوداره نه دي. د دنیا اوبه خو چې دي هغه لږ وخت پې تېره شي یو ځای کې یو تالاب کې ساریه وغیره نو که خو ښکلي ځای دې ورته جوړ کړي هم هغه اوبه هغه خپل خوند بدلی څه وخت پس چې دی نو هغه څه شي هغه خوند بدل کړي. نو الله رب العزت فرمایي خو هغه داسې اوبه دي د جنت هغه چې غیر آسن هغه بدبوداره نه دي. الله رب العزت تیرا نصیب کی. بیا الله فرمای و انهار او نهرونه دي من لبن د فیو د څه نهرونه دي د فیو نهرونه دي کاکا لم یتغیر طعمه چې نه به وي بدل شوی خوند د هغې د دنیا پې نه دي چې هلکه سیر به اوبه وي او سیر به پې وي دا داسې پیرې چې سوچه پاکی نو الله رب العزت فرمای لم یتغیر طعمه چې خوند به نوی بدل شوی کاغا. یوا بل خبره دا ده چې دنیا کې په مثال په تور ګرمي د ګنټه نیمه پیوړي نو هغه په ټوله خراب شي خو د جنت دا پیچ دي په دې به مودي وړي زمانه به پیوړي دا به خسته کیږي او خرابيږي به نه. الله فرمای و انهار او نداس نهرونه دي من لبن چې د سدي د پیو دي لم يتغير طعمه چې نه به بدل شوی خوند هغه و انهار او نهرونه دي من خمر د شراب لذت چې لذت ورکون کی دي للشاربین د پاره د سکون کی خوندور دي مزیدار دي چې څوک اسکی نو غیله به ډیره زیاته مزه ورکوي چې سسکیه دغه شراب سکی خدا به د دنیا د شراب په شان نوي د دنیا شراب چې انسان وسکی د عقل او خود بیا کار نه کوي حتی چې خپل او دسمات بیا نشي راټینګولی بیا منډه وی لیټرین ته د یو بل د پاسم چې د سر د پاسه او دسمات کې خزان ور رسي ګړیږي ما پزان نه پويږي پاغه نشه کې چې دې زیاتې موشي چرته مرګ موشي بل څه نو چې دغه څوک عادي شي که مشر وي که کشر وي نو ځان وشرموي ویښته سپین شي خو بیا هم اکه شرمېدلو کې اختی
الله هم دې بچ کړي. د دې وجې د دواړو جهانونو سردار صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د ګناهونو جړه ده. الله هم دې بچ کړي او د جنت هغه د الله را نصیب کړي. هغه به داسې وي چې هغه به نشه نه ورکوي، هغه به طاقت ورکوي. وانهار، بیا الله رب العزت فرمایي وانهار، او داسې نهرونه به وي من عسل چې د ګبینو به وي، د شاتو به وي، مصفا پاکلی شوي، صاف کړی شوي. څنګه من النحل چې دا به د مچونه او د موم وغیره نه پاک وي، خالص شهد به وي. د دې وجې احادیثو کې راځي چې په شاتو کې د اویاو بیمارو چې د علاج انسان له پکار دي چې استعمالوي صحیح شات. وانهار، او داسې نهرونه دي من عسل چې د څه شي دي، د شاتو دي، مصفا پاکلی شوي. ولهم، او د دوی دپاره من قرآن کې الله رب العزت فرمایي چې په دې شاتو کې شفا ده. په دې شاتو کې څه ده؟ شفا ده. نو انسان له پکار دي چې دا استعمالوي. احادیثو کې دا بعض لکه سرکه راغلی، اصلي سرکه دا زمونږ دا نه کیمیکل چې کومې کوشش انسان له پکاري. انسان بعض ځایونو کې یا د چا بار خپل وي وغیره، هلته بعضې څیزونه ملاوټ نه پاکي وغیره را پیدا کولی شي، یا خپله څه طریقه باندې جوړولی شي، طریقې زده وي. نو په کم کور کې چې سرکه وي نو دته دا ضرورت هم نشته چې دی دا وایي چې ما کار ترکاري نشته، اگر که ده که نور سر نی دغه سرکې سره دې روټۍ وخوري، فایدې یې زیاتې دي. بل نو الله رب العزت فرمایي داسې به وي بل ولهم، او د دوی دپاره من کل ثمرات، د هر قسمه میوونه به وي، ومغفرتون، نو هر قسمه میوې به درته میلاویږي. دنیا کې به وایي لکه سیوان ګران شوي دي، مالټې ګرانې شوي دي، او دا هوکینو دي، او دا مالټه ده، او دا پلانکې شي، او دا ډنګرې شي. الله رب العزت فرمایي چې کومه میوه ته خورې چې میوې ته دیړو شي، هغه شاخ به په خپله باندې لاندې راشي او ته به ترې میوه وخورې، بیا به کړس په هغه ځای باندې بیا میوه ولګي. الله دې توفیق راکړي. ولهم، او د دوی دپاره فیها، په دې جنت کې به من کل ثمرات، د هر قسمه میوونه وي. دلته خو چې دی لږه پردي ګني ته ایمان نشو ټینګولی، هلته ورته الله رب العزت وي اوس د نر زوی ښځه خوره چې ته څونه خوړی شي، چې څه دیړه غواړي هغه خوره. الله دې توفیق راکړي. ومغفرتون، او دا څه شی دی بل عجیبه او لوی نعمت د الله رب العزت د جانب نه څه شی دی؟ ومغفرتون، او بخنه به وي، مغفرت به وي من ربهم، د چا د جانبه؟ د دوی د رب د جانب نه. نو الله رب العزت فرمایي مسلمانه چې دا دومره نعمتونه در کوم، دا هر څه د الله در کوم، سره ده دی چې د مالک کار دی چې هلکه خپل مملوک ته، خپل بنده ته، یعنی تاله چې یو کس وي چې زما کور کې اوسېږه، خوراک به م زه در کوم، دا شی به م زه در کوم، دا حالان کې حقیقي مالک الله دی، هغې در باندې بندولی شي، خو دا مجازي مالک تا ته هر څه مهیا کړه او بیا درته وایي چې زما په دې ګیټ ولاړ یم. نو که هغه تاله تنها درکوي که نه، ستا د برچو خرچه هغه برداشت کوي، ستا د کور خرچه هغه برداشت کوي، ستا بیلونه هغه ورکوي، ستا اوبه هر یو شي د هغه دی. نو چې هغه تاله پیسې درکوي که نه، د دې ضرورت نشته، او که نه درکوي دې ته نشي غوښتې ځکه ټول خو الله رب العزت تا ته ورسرې د زندګۍ ټول سهولیات هم مهیا کړي دي، سره د هغې درته بخښنه هم کوي، جنت هم درکوي، او اعلی مقامات در نصیب کوي. الله دې را نصیب کی. نو الله وی چې دا هر څه در نصیب کوم، نو آیا چې دی یو لمی جنت ورکو، دا هر څه می ورکو، کمن دی پشان د هغه چاري هو خالدون چې هغه خالد مخلد وي، چې هغه داخل وي فی النار په اور کې. نو کاکا دواړه برابر دي؟ نه. دواړه برابر دي؟ نه، دواړه نه دي برابر. که تاسو ته برابر ښکاري ځکه چې اواز هم نه راوځي، نو دواړه برابر دي؟ نه، نه دي برابر. الله رب العزت فرمایي کمن، آیا په شان د هغه چا هو چې دغه بنده وي خالدون داخل، خالد مخلد فی النار په اور کې. نو دا دواړه برابر نه دي. وسوقو، اوس دا جهنم والا چې کوم دی، الله هم دې بچ کی، دا جهنم والا چې کوم دی الله وایي وسوقو، اوس په دې جنت والا باندې خو به د
خواهشاتو وي او د شرابو به وي او دا به وي او دا به وي دا به وي زمونږ د غریبانان هم شاعران اوسګار شي دي ورپسې ټوله شاعرۍ کوي هغه د هندو والا کیسه وي چې هندو اوسګار چې دي غریبانانو نور څه کار خوشتنه نور څه خوشتنه ځکه چې دغه خبره په نصاب کې هم پښتو نشته داسې نشته نو نور څه کار شته نو نه پې څوک پوهېږي په ځالې عمل هم څوک نشي پړاولی دغه به څوک ګرانه پښتو به څوک پړاوي او د دې شاعري به څوک ګورو نه د چا د سره کتاب یو سروې شوی 2003 کې ما بل اسکادا یو هغه چا کړی و نو هغې کې لیکلي و غالبا اوس خو زمانه پوره هېر ده خو په ټول دنیا کې یعنی اوسطن یو مسلمان چې دی هغه چې یعنی اوسطن چې مقدار رو باسي نو مسلمان په کال کې زما خیال دی یو کتاب تقریبا په ټولو باندې راځي چې دا ګوري یا د دې نه څه کم ګوري او مطالعه او غالبا نور چې کم ملکې لیکلي هغې چې دی تقریبا 3 یا 7 کتابه ګوري او اسرائیل والا باندې سروې شوی هغې تقریبا څه د پاسه 60 کتابونه سالانه ګوري اوسطن یو بنده حساب لګاو مونږ وایو هغې دا چلو که هغه چلو هغې ځان خبرې تاسو نه هغې چې کومه نقشه جوړه کړې ده کوم جنډې صرف د جنډې نه حساب لګاوه تاسو نو الله رب العزت فرمایي وسقوا ماء حمیما او سکولی به شي په دې باندې څه شي ګرمې اوبه یا شیدلې نو شدید الحرارت حمیما شدید الحرارت ګرمې شوي یا شیدلې اوبه نو دې سره به څه وشي فقطع امعاءهم بس ټوکړې ټوکړې به شي کلمې د دې دغه سره اوبو سره به څه وشي ټوکړې به کلمې به ټوکړې ټوکړې شي او په لاندې اندام به ترې روځي الله رب العزت دې موږ بچ کړي الله هم دې بچ کړي نو اوس دا جهنم والا چې دی د باندې به اوبه څکولی شي دغه ګرمې او دغه کلمې به ورسره ټوکړې ټوکړې شي او دکه شان به په لاندې اندامونه روځي الله هم دې بچ کړي الله فرمایي اوس دا کافران چې دي په دې کې بعضې منافقین دي یې که نه په هر ځای کې نو هغوی به دوه مخې پالیسي کوي الله وایي ومنهم او بعضې د دونه من هغه دي یستمع الیک چې تا ته غوږ هم ایږدي ښه تا له خواله راشي تا ته وایي چې وایه استاد جي دا مسله څنګه ده داسې څنګه دی حتی تر دې پورې اذا خرجو چې کله د ستا د مجلس نه وځي من عندک د خوا د ستانه نو قالو دا په الف لام رامیان وایي للذین هغه کسانو ته اوتو العلم چې علم ورکړی شوی دی هغه صاحب علم ته وایي ماذا قال آنفا دا اوس څه ووی ویل پوی پې نه شم څه ووی هلکه په تجارت پوهېږي د څاروي په ریټ پوهېږي په نسوارو پوهېږي په سګرټو پوهېږي په چرسو په پوډرو پوهېږي چې 20 زره د میاشتو 30 زره ورکې او ګټې په دې پوهېږي او د قرآن په یو ټکي نه پوهېږي په مسله نه پوهېږي په دې شي نه پوهېږي وایي په دې زنګ دماغ کار نه کوي په بغض د دماغ کار کوي په نفرت د دماغ کار کوي چې خپل کور د مور ته ویشتي او د بل هغه دې ویشتی دی په لالچ د دماغ کار کوي په دې د دماغ کار کوي چې دا دوه کسه به څنګه جنګوم په دې د دماغ کار کوي چې بره پوله دې پرېښې او لاندې دیوالې د ویښ کړي او په د دین په مسله یې دماغ کار نه کوي داسې نو وایي ماذا قال نو دا د ارامیتوب به وایي چې ماذا قال په د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس څه ووي نو اولئک الذین الله رب العزت فرمای دا هغه کسان دي طبع الله چې مهر وهلی دی الله رب العزت علی قلوبهم د دې په زړونو باندې د چا په زړونو باندې حقیقي منافق یادی خان مسلمان ته مبرا دی خودی بدایي په نقش قدم نزی خان داسې نه د قرآن عموم د الفاظ د قیامت د سبا پورې داسې بنوي چې بس دې کې بس صرف هغه ته مراد چې عزت عرض کوم عزت اخلاص نه چې ته د هغه په لار ځې نو آیت المنافق ثلاثه اذا حدث كذب خیر اولئک الذین دا هغه کسان دي طبع الله چې مهر وهلی دی الله رب العزت علی قلوبهم په زړونو د دوی باندې واتبعوا اهواءهم او دې تابعداري کړې ده د خواهشاتو خپلو نو د خپلو خواهشاتو تابعداري به نه کوو الله رب العزت ته موږ بچ کړي د دې نه والذین او هغه کسان اهتدوا چې هدایت قبول کړی دی هدایت یافته شوي دي زادهم زیاتوي الله رب العزت دې لره یا زیات
دیو لره هدن هدایت و آتاهم نو پمانا و اعطاهم پمانا د څه شي و اعطاهم او ورک دیو لره تقواهم تقوا د دوی پرهیزګاری د دوی الله رب العزت دی لره د دوی تقوا او پرهیزګاری ورکړه فهل ينظرون نو دی بیا بار بار د قیامت کیسې کولې الله رب العزت فرمای فهل ينظرون آیا دا کافران انتظار نه کوي الا الساعه مگر د څه انتظار کوي د قیامت انتاتيهم چې راشي دیو ته د قیامت بغتة ناصابه فقد جاء نو چې دیو چې ناصابه د قیامت ورته ناصابه راشي حالان کې فقد جاء راتک کړي دي قیامت دا راغلي دي اشراطها سره د نفس کولو قیامت خو راغلي دي ما تاسو ته مخکې ویلو چې یو علامه چې دا غسه شي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړي دي دا د قیامت د ټولو نه لوی نه خدا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای انا والساعه كهاتين وې زو قیامت د کشان لکه څنګه چې دا دوه ګوتې دي نو دا د سر د دې په منځ کې چې سرنګ سنشتا نو د کشان د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د قیامت ترمنځ نور سنشتا بس قیامت ور بصیر انځدي دي یا یو پیرناستو او خپل د زیړ مازیګر د انور چې دغه ټیم او د انور چې زیړ شو پریوت رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمایل وستاسو او د قیامت یعنی د دې امت عمر دومره دی لکه څنګه چې د انور دا حدیث مفهوم دی یا دا دوه ګوتې دی کې دا یو منځمه ګوته لګم اړوان دی تللی دا نو تک شان رسول الله صلی الله علیه وسلم لګ د قیامت نړوان دی راغلی دی لګ د قیامت نړوان دی راغلی دی او بیا یې نخې چې دی غټې نخې پاتې دي واړې تاسو ته پته ده د مور او پلار به خلک نافرمانه شي خلک به چې دی د مال دولت لپاره چې دی خپل رور چې دی هغه به دشمن وګڼي دک شان لومبني چې ستاسو نو کومه نخه پریوزي نو خپل محبوب صلی الله علیه وسلم فرمای چې ابا خلافت ټوکړي کیږي خلافت به ختم شي نو یو خلافت ته مات چې تقریبا 40 ممالک ته یو ځای جوړ شو بیا چې دی اخیری چې وستاسو نه کوم عادت پریوزي نو ابا د جمع اهتمام ختميږي چې د جمع بس ډیر خیال نه ساتي نو بس بیا حساب لګاو د ټول کلی خلک را جمع کا او د جمع بیا حل وګوره چې څونه اهتمام نورم بلاشی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اذا اس وی هر کلا چې دا حکمرانی او دا ځان مشری دا غیر اهلی نه اهله ته اواله شي نو بیا پوښه هر کله چې امانتدار چې دی یو کس امانتدار وي خلکو سره خکې خو خلک هغه ته د خاين په نظر ګوري نو سبا خلک نه ګوري که غریب ډیر خشي تو ورسره هغه ځان چې تباہ او برباد کی هغه د څوک د سړیتوب په نظر ګوري نو هر کله چې امین خاين وګڼل شي او خاين چې د امین وګڼل شي بدمعاش به یار چاته پته چې د خلکو نه ټول عمر پیسې خوړلې دي د لالچ کوي نو چې کار کوي او مغلبه پیسې وړي او هغه ته بیا پیسې مخري نو هر کله وي چې امین خاين وګڼل شي او خاين امین وګڼل شي دا ټول د قیامت نخې د خیر الله رب العزت راته آسان کی الله رب العزت فرمای فقط جاء اشراطها حالان کی قیامت راغلی سره دا خپل نهانو نو فانا لهم بسرنګ بوي د دیو د پاره لکه خیال ورته وکي بسنګ بوي د دیو د پاره ذکرهم نصیحت بیا د دیو د پاره اذا جاءتهم هر کله چې راشي دا قیامت اذا جاءتهم هر کله چې راته وکي الساعه د قیامت دا داسې اصل کې فانا لهم بسنګ بوي د دیو د پاره ذکرهم بیا نصیحت ول څنګه وي په کوم وخت اذا جاءتهم الساعه کله چې قیامت راشي فانا لهم سرنګ بوي بیا دیو پاره اذا جاءتهم په هغه وخت چې راته وکي د قیامت ذکرهم نصیحت د دیو د پاره فعلم فوهش انه چې یقینا دغه الله رب العزت لا اله نشته دی معبود برحق الا الله مگر څوک دی یو الله دی لا اله الا الله لا اله الا الله
لا اله الا الله. دا خبره داسې مضبوطه کا چې ستا ایمان داسې مضبوط شي چې دنیا اوخوځي، خو چې ستا ایمان ونه خوځي، چې ستا عقیده مضبوطه وي چې نشته د معبود برحق بل حاکم حقیقي نشته، بل قانون حقیقي علاوه د الله د قانون نه نشته، بل رازق حقیقي نشته، بل مالک حقیقي نشته. که دغه ټول دي نو صرف څوک دي؟ یو الله رب العزت دی. لا اله الا الله. واستغفر لذنبک، اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم بخنه طلب کا د خپل ګناهونو، وللمؤمنین او د مؤمنانو نارینه او د پاره، والمؤمنات او د چا د پاره؟ د مؤمناتو زنانو د پاره. نو الګ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ګناه نه کیږي او پیدایشي معصوم دی. نو دا هغه خطا ته اشاره ده چې خطا دی وشي معمولی. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم امام غزالی رحمه الله فرمایي چې استغفار وکاو د یو درجې نه په بل درجې باندې، چې بل درجې ته چې داغي ترقی کیږي نو په دې لاندې درجه باندې به استغفار کو یا وغیرہ نور پکې اقوال شته. نو او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې سل فیری فرمایي او بلکې د اولیاء او نبره چې زه استغفار کوم. نو موږ تاسو لم پکار دي چې استغفار ډیر کوو. ها الله دې توفیق راکړي. والله یقینا الله رب العزت یعلم فویږي متقلبکم فامد رفت تاسو په دنیا کې و مسواکم او په زید تاسو په آخرت کې. نو د دې یو څو تفسیرونه دي. والله یقینا الله رب العزت یعلم فویږي متقلبکم د اغفلار پملا کې ستاسو په ځای باندې، و مسواکم او د مور په رحم کې ستاسو په ځای باندې. یا والله یقینا الله رب العزت یعلم فویږي متقلبکم د مور په رحم کې ستاسو په ځای باندې، و مسواکم او ستاسو په اغزمکه باندې چې په کوم ازمکه باندې بګرځي. یا والله یقینا الله رب العزت یعلم فویږي متقلبکم په هغه ځمکه چې تاسو په ګرځي را ګرځي، و مسواکم او په هغه ځمکه چې تاسو په قبر جوړیږي. دا ټول مختلف تفاسیر دا ټول په صحیح کیږي. والله یقینا الله رب العزت یعلم فویږي متقلبکم پس باندې په اولیدو را اولیدو تاسو باندې، و یا په مدوره په تاسو په دنیا کې، و مسواکم او په ټکانه تاسو نه یعنی په زید تاسو په آخرت کې. الله رب العزت راته آسان